هغه ته د خپل کتابونو به تلاوت وکړو چې دا محفل او مجلس داسې شي لکه هر محفل مجلس کې تاسو خیالي قرآن تلاوت نه ابتدا کوي. نو هغه ټولو تلاوتونو کله چا په انګلیش کې چا په څه کې چا په څه کې کله چې زموږ د مولانا صاحب نمبر رالو نو د قرآن پاک تلاوت وکړو په عربی کې. نو اولنې د حقانیت او د هغې چې دا باطل دي په دې باندې رد دپاره هغه مولانا صاحب ته تپوس وکړو وایي د تاسو چې کوم تلاوتونه وکړل دا ستاسو هغه خپل اصل کتابونه دي تورات انجیل. نو هغې ورته چې او نو چې نه په کومه ژبه کې الله نازل کړي دي هغه ووایي که چې نه خو موږ سره نشته هغه کله ختم شوي دي دا خو موږ خپل انګلیش کې جوړ کړي دي او چا په خپله ژبه کې جوړ کړي دي. هغه ته ما ته الحمدلله ما چې کوم تلاوت وکړو نو هغه تلاوت 1400 کاله مخکې چې الله نازل کړی او هغه نبی اسلام له ورکړو نبی اسلام صحابه تابعین تبع تابعین او هغه کتاب تلاوت ما وکړو څنګه چې الله د اسمان نه نازل کړی. نو الحمدلله یعنی مونږ خلکو ته خولی شو. خو دې اهل کتابو هر قسمه د نبی اسلام د نبوت نه انکار او د نبی اسلام د نبوت تکذیب همدا ذکر دلته الله پاک کوي چې دی د نبی اسلام د نبوت نه د انکار په باب کې او حیل بهانو په باب کې دی یو اعتراض دا وکړو یو سوال وکړو وای مونږ تر هغه وخت پورې به مونږ ستا په نبوت باندې او ستا په قرآن باندې او په تا باندې ایمان نه وروړو تر څو چې ته یو قرباني وکې او هغه قرباني باندې زمونږ د سترګو وړاندې اور راشي او دا وسوځي نو مونږ به تا ومنو چې ته واقعي د الله نبي. ځکه چې مونږ ته الله په تورات او په انجیل کې مونږ نه الله عهد اخیستی دی مونږ نه الله پاک دا کلک عهد اخیستی دی تر څو چې مطلب لکه یو کس کو د نبوت دعوه وکړي او هغه نبي د انسو کې قرباني پیش کړي او بر نه پې اور راشي نو تاسو وپېژنئ چې دا نبي دی او که بر نه پې اور رانلو نو تاسو پیښه چې دا نبي نه دی نو ته مونږ ته قرباني پیش کړه چې بر نه پې اور راشي او مونږ ته ستا د نبوت پته ولګي. حالانکه دا خو وړه معجزه ده الله ته څه ګران دي. د شعیب علیه السلام قوم باندې بر نه اور رانوست او دې نه مخکې د نبي اسلام د نبوت نه مخکې څومره مذهبونه تیر شوي دي په هغه مذهبونو کې به دا ترتیب وي چې به قرباني وکړه لکه څنګه موږ غټ اختر قرباني وکړو موږ په خپله مخورو مالدارو له مرکو غریبانانو له مرکو اب خوراک نو اب میدان کې به کېښوه بره نه به اور رالو به د دې به دا مطلب و چې دا قبوله شوه چې اور پرې رانلو دا به قبوله نه شو. نو واحد د نبی اسلام په نبوت د شریعت او دین کې الله پاک د دې سیز اختیار دغه ورکو اجازت ورکو چې په خپل هم خوړی شي په خلکو هم خوړی شي په مالدارو هم خوړی شي په پردو هم خوړی شي او په خپلو باندې هم خوړی شي. نو دې دام اعتراض غسو چېرې مخکې انبیا خو د قربانو غوښې نه خوړې دا نبي خو د قربانو غوښې هم خوري. نو الله جل شأنه دلته د دې جواب ورکوي دي ته اتمام حجت کوي چې پر ورځ قیامت بیا څوک داسې ونه وي چې الله مونږ ته خو صحیح طریقې سره کلام نه و پېښ شوي زمونږ خو صحیح طریقې سره یعنې زمونږ تسلي نه و شوې. الله دلته د دې په دې سوال باندې چې په نبي اسلام باندې وکړو د نبي اسلام نه دا معجزه وغوښته الله جل شانه دې ته عجیب انداز کې جواب ورکوي چې اول خدا چې مونږ عهد نه و اخیستی د دین یهودي په الله باندې دروغ وویل الله کلم عهد نه دی اخیستی دی بني اسرائیلونه چې زما نبي راشي ها مخکې نبیانو معجزې راوړې وي هغه وخت سره وي او عهد الله پاک دین نه و اخیست. او بل دا چې دا تاسو کومه معجزه د نه غواړئ که نه دا اور والا نو په بني اسرائیلو کې تاسو د ستاسو پیغمبرانو دغه شانتې معجزې راوړې وي نو تاسو خو سره د هغه معجزو بیا هغه انبیا شهیدان کړي بیا خو سره دغه معجزه تاسو هغه نبیانو تکذیب کړی تاسو د هغې نه انکار کړی تاسو هغې سره دشمنۍ کړې وي نو که مطلب لکه دا تاسو معجزه غواړئ چې دې موږ له اور وروړي نو موږ به یې درله درکړو نو تاسو خو دا بیا هم له ستاسو نه بهر نبي دي بني اسماعیلو کې دي ستاسو چې کوم د بني اسرائیلو انبیاو دغه شانتې معجزات یې درله وروړي تاسو د هغه معجزو نه پس هغه پیغمبرانو سره څه معامله کړې ده د چا هم تکذیب وکړو تو کوم شهیدان کړه بالفرض والمحل د الله په علم کې وه که چرته الله پاک دی ته دا معجزه خولم وکنه د نبی اسلام په لاس باندې دی بیا هم ایمان نه وروړو ځکه چې د نبی اسلام د نبوت معجزه غوښتل دا خو د دې د زمانې مسله وه دا د دې د زمانې خبره وه چې د نبی اسلام نه مخامخ معجزه غوښتې وي دې ته خو د نبی اسلام د زمانې نه مخکې په سونو زرګونو کاله نشاندهي شوې وي د نبی اسلام لکه ما تاسو ته ویلو دې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره معلومات وګنه دومره معلومات چې قرآن وایي
چې دی دا نبی داسې پیژني کما یعرفون ابناءهم، لکه څنګه چې سړی خپل بچی پیژني که نه، لکه د پوره دنیا ماشومان را جمع کا او یو پلار چې هغه بچی هم پکې ولاړ دی هغه خپل بچی پیژني که نه پیژني. داسې مطلب الله پاک فرمایي قرآن پاک دا مضمون الله بار بار ذکر کوي چې دی دا نبی داسې پیژني لکه څنګه چې خلک خپل بچی پیژني. بلکې د نبی علیه السلام د دور نه مخکې، د عیسی علیه السلام د دور نه مخکې، له عیسی علیه السلام دنیا ته راغلی هم نه دی، دا بنی اسرائیل خپل پیغمبر سره راغلیو د مکې زیارت لپاره. چې کله دی واپس تلل شام ته، نو په دې مدینه کې چې کله دی دلته وکتل، نو دی ویلې دا خو د هغه اخري پیغمبر مسکن دی، دا خو د هغه اخري پیغمبر ځای دی. یعنی دومره معلومات دی ته که نه چې له عیسی علیه السلام هم نه دی راغلی، لیکن دی ته دومره هم پته وه چې هغه اخري نبي به کوم ځای کې پاتې کېږي، هغه اخري نبي به کوم ځای کې دفن کېږي، هغه اخري نبي به کوم ځای ته هجرت کېږي، دی ته دومره هم پته وه. دی بیا د خپل پیغمبر نه پاتې شول په مدینه کې دلته، دا بنو قینقاع، بنو نذیر او بنو قریظه، دا درې قبیلې وې چې کله نبی اسلام مدینې ته تشریف راوړو، دا درې قبیلې د نبی اسلام په انتظار کې د عیسی علیه السلام د دور نه مخکې خپل نبی نه دلته پاتې شوي په نبی علیه السلام باندې. او دې قبیلو کې به چې کم کس مړ کېدو هغه به وصیت کولو چېرې که ستا په زندګۍ کې، یعنی پلار خپل بچي ته وایي که ستا په زندګۍ کې هغه اخري نبي رالو، نو ورته وایي چې زما پلار در باندې ایمان وروړی، خو بیا ستا په ژوند کې مرانه لوګه نه، نو بیا ته زما وصي ته، یعنی ته خپل اولاد ته دا وصیت وکړه چې زما یعنی نیکه مې په نبی اسلام باندې ایمان وروړ. داسې دی دا وصیتونه کړي وو. او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم رالو، هم هغه صفاتو سره همغه معجزاتو سره کم چې په تورات او په انجیل کې وي، نو دی ته د دوه خبرو تکلیف و. یو دا چې دا نبی په عربو کې ولې رالو، دا د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې ولې رالو، دا د اسحاق علیه السلام په اولاد کې ولې رانلو، یو تکلیف ده دو. او بل تکلیف ده دو چې دغه ټیم دی مشرانو د پوره دنیا، دا اهلی کتاب و دی مشرکان بول خپل بچی ورکول، تاسو اهلی کتاب یې، آسمانی مذهب والا پیروکار یې، خلکو به عزت احترام کولو. نو دی وکتل چې مطلب ټول خلک زمونږ عزت احترام کوي، ټول خلک موږ له تحفې تحایف راکوي. اوس کو موږ چې د نبی علیه السلام د دې نبی د نبوت ګوی ورکا، بیا به خلک تحفې تحایف دل ورکوي، بیا به مثال کې پر خلک خپل نظرانی دل ورکوي، بیا به خلک د دې عزت او احترام کوي، زمونږ هغه شان عزت او احترام بنه کوي. نو د دې دوه خبرو د وجدي د نبی علیه السلام خبره د تورات نه بالکل ختم کړه، او د موسی علیه السلام خبره چې موسی علیه السلام اخیری پیغمبر دی، او موږ ته په تورات کې شو هغه دې ویل شو نبی علیہ السلام اخیری پیغمبر. حالانکه چې موسی علیہ السلام اخیری پیغمبر شو، د موسی علیہ السلام دی خو د زرګونو پیغمبران بیا چرته لاړل، او چونګې هغه دا دوه خبرې وي، حب جاه، حب مال، او دا د نسب دا مسله چې دا د اسماعیل علیہ السلام اولاد کې دی ولې رالو. او دلته الله پاک دل عجیب انداز کې جواب ورکړي. ګوره وتا الذین، دا اهل کتاب، دا بی ادبه چې دی وی الله فقیر دی او مونږ مالدار یو، د دې د وجه مونږ دی له بیا غ درناک عذاب تیار کړی دی، او دی د بدویل شي دا ستاسو د خپل لاسه. او ان سدي دا اهل کتاب الذین، دا هغه خلق دی قالو چې دوی وی ان الله یقینا الله عهد الینا، عهد غسر زمونږنا، وعده غسر زمونږنا، الله نؤمنا چې مونږ به ایمان نه وروړو لرسولین په یو رسول باندې، حتی تر دې یاتینا چې وروړي مونږ ته بقربان قربانی، تاکله النار چې اخري هغې لره اور. یعنی مونږ نه الله دا عهد او پیمان اخیستی دی چې تاسو به ایمان نه وروړئ په یو رسول باندې تر څو چې هغه رسول پیش نه کړي قرباني چې اور هغې لره اخري، تر هغه وخته به ایمان نه وروړئ. نو قل اے پیغمبر تو ورته ووایه قد جاءکم، یقینا راغلیو تاسو ته رسولان من قبلی زمان بالبینات په واضح دلایلو، وبالذی او په هغه معجزاتو په هغه څه قلتم چې دا تاسو وایې، دا تاسو چې څه وایې، او په دغه معجزاتو سره تاسو سره مخکې پیغمبران هم راغلیو زمانه مخکې، د هغې نه علاوه واضح دلیل هغه پیغمبرانو وروړي. نو فلم قتلتموهم، بیا ولې قتل کړل هغه انبیا، بیا هغه نبیان تاسو ولې قتل کړل چې
کمې معجزې ما نه غواړئ هغه معجزې تاسو له ستاسو خپلو پیغمبرانو وروړې وې چې کوم بني اسرائیلو کې نو بیا هغه هم ولې قتل کړل ان کنتم صادقین که چېرته تاسو رښتیني یې که چېرته تاسو رښتیني یې ای پیغمبره خفه کېږه فإن کذبوکا که چېرته دي تکذیب کوي ستا انکار کوي ستا نه دروغ ګڼي ستا نبوت نو فقد یقینا کذبا تکذیب کړی شوي رسولون د رسولانو من قبلک ستا نه مخکې جاءو راوړي هغوی بالبینات واضح دلیل راغلي هغوی په واضح دلیلو سره والزبر او په صحیفو سره والکتاب المنیر او په واضح کتاب سره په یو واضح کتاب سره یعنی هغوی روښانه کتابونه وروړي صحیفې وروړي معجزات یې وروړي لیکن دې خلکو د ټولو خبرو باوجود د هغې تکذیب کړو چونکې انسان ته تکلیف کېږي که نه ځکه نبي علیه السلام دا لکه یو پردی چاله تکلیف ورکړي که نه نو هم انسان ته تکلیف کېږي لیکن دا خپل چې کله ورکړي نو انسان ته ډېر تکلیف کېږي لکه بعض اوقات موږ یو ماشوم ته خبر وکړو که نه نو هغه ماشومه خبره کو نه مني نو سړي ته دومره تکلیف نه کېږي خو چې کله د خپل بچي ته خبر وکړي که نو دې خبرو نه مني انسان ته بیا ډېر تکلیف کېږي نو د نبي علیه السلام د نبوت گواهان خدا خپلو د اهل کتاب ځکه دې دم اهل کتابو دي د کتابونو نازل شوي نبي علیه السلام ته الله پاک کتاب ورکړو نو الله پاک بار بار نبي علیه السلام تسلي ورکړي چې پیغمبر ته پریشانه کېږه ما یعنی که دې ستا تکذیب کړي تا نه مخکې د رسولانو څه شوي تکذیب شوي کله داسې نه دي شوي چې پیغمبر راغلی دی او پوره امت په ایمان وروړي نو کله هم داسې نه دي شوي پیغمبر ها مطلب لکه معامله به سره بیا کوو که دی نن ایمان نه وروړي تکذیب کوي او دی مطلب تحریفات کوي یو ورځ را روانه ده په هغه ورځ کې بیا موږ دې سره حساب کتاب کوو د هغې ورځې متعلق یعنې څه دی سبا به انشاءالله بیا ذکر شي چې مطلب لکه څومره سخته مسله ده چې هر انسان به مري او د مرګ نه پس بیا هلته د سره به الله جل شانهو د د عمل مطابق بیا څه کوي دا حساب کتاب کوي سبا به انشاءالله بیا د هغې ذکر وشي الله جل شانهو دې موږ تاسو له عمل کولو توفیق راکړي الله دې د قرآن د اصولو مطابق زندګۍ تېرولو توفیق راکړي الله د هر قسمه د یهود نصارا تهذیب تمدن نه ملام وساتي الله څنګه چې هغوی دین خپل تابع کړو او دین د خپل خواهشات تابع کړو الله موږ د داسې عمل نه وساتي الله موږ د داسې عمل نه وساتي الله زموږ خواهشات د خپل دین تابع کړي الله کم شریعت تا موږ را کړی کم دین اسلام تا موږ را کړی دی الله کومه پیرزونه تا په موږ باندې کړې ده الله د دې د قدردانۍ توفیق الله موږ ته را نصیب کړي الله مبارکه میاشت تا موږ باندې راوستې ده الله یعنی میاشت لاړه الله هغه زموږ سستی او غفلت الله دغه راته په خپل رحم کرم فضل باندې الله دغه وبخي الله دا باقي ورځې دي صحیح طریقې سره پکې د عبادت توفیق راکړي الله د ایمان نه پس زموږ ټولو نه لوی څیز هغه ستا توفیق دی الله ته موږ ته خپل توفیق دروازې کولو کې چې الله موږ څوک عبادت او بندګي وکړو داسې عبادت او بندګي چې کم ستا خوښي الله کم ستا خوښي الله مونږ خپل مخلصین بندگان کې خالص تا عبادت او بندگی ولې ته زمونږ رب الله ته زمونږ رب مونږ اقرار کړی د دې خبر ته زمونږ رب قرآن زمونږ کتاب دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ نبی دی الله مونږ د دې خبرې اقرار کړی دی او په دې خبرو باندې الله زمونږ خاتمه مو کې تر مرګ پورې الله مونږ چې کم د خبرو اقرار کړی دی په هغې باندې مونږ قایم دایم ساتي الله څنګه چې په رمضان کې د ابلیس نه الله ته زموږ حفاظت کوي داسې په غیر رمضان کې الله زموږ حفاظت وکړي الله څنګه په رمضان کې موږ ستا د دې حکم یعنی خیال ساتو ته موږ له توفیق راکړي پېشمنه روژه ماتې پورې الله موږ خوراک څښاک نه کړو دا خو یو حکم دی د ټولو احکاماتو دغه شانتې د خیال کولو توفیق الله موږ له نصیب کړي څنګه په رمضان کې ستا توفیق دروازې کولوي الله په غیر رمضان کې موږ ته خپل توفیق دروازې کولو کې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین